بسم الله الرحمن الرحيم. ومن ثمرات النخيل والعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. نن پر دې بیان درته کوم هر مذهب پرست هر فرقه پرست کاغه شیگان وي که سنیان وي بې دلیله پر منبر کښېني بس څه یې په خوله ورکړو هغه وایي دغه تریاک حرام دي، دغه اومان آرام دي. ای د ظالم زامنو، ای د دین دشمنانو، ای د خیټو بندگانو، ای حکومتا، ای مالویانو، حکومت پر رشوت اخته دی، ملایان په شکرانو او نظرانو په تنخواو په اجرو اخته دي. تریاک چا ویل چې آرام دي؟ د الله کتاب مخته کښېږدي، دا سوره نحل راواړوئ 58 نمبر آیات ووایه ای بې علمو، ای جاهلانو، د الله قرآن مخته کښېږده، بیا فیصله کوه. که چیرې دا تریاک حرام سي نو بیا خرماوې هم حرام دي، انګور هم حرام دي، زنانې زموږ په کورو کې هم بیا حرام دي، دغه چاړې و کلنګان دا هم بیا حرام دي. ای ظالمانو او مفتیانو، ای برای نام شیخ الاسلام شیخ الحدیثو، په کوم آیات کې راغلی دي چې دا تریاک حرام دي؟ دا ټول شیان الله پاک د انسان د فایدې دپاره جوړ کړي دي. ای ظالمه حکومته، ای ظالمه ملا مفتی، ته خلک په خبره پوه که دغه تریاک څخه فایدې شیان هم جوړېږي، د اومانو څخه د فایدې کارونه هم اخیستل کېږي. هغه سړی ونیسه چې د دغه تریاکو څخه، د دغه انګورو څخه، د دغه نومو څخه، د دغه بنګو څخه هغه او نشهیي مواد جوړوي. الله زموږ دپاره پیدا کړي دي. زنانې دي، بعضې خلک بوډګان سي، دوستان سي، خپله خور په چکله کې کښېنوي. آیا اوس به ته وایې چې دغه زنانې حرامې دي؟ ای ظالمه، دا خو تا حرامې کړې، تا دغه حلال شی په چکله کې کښېنوي. ای ظالمه، تا د انګورو څخه تا شراب جوړ کړ، د خرما څخه تا شراب جوړ کړ، د اومانو څخه تا د نشې مواد جوړ کړو. دغه چاړه کې موږ په کور کې استعمالوو، هندوانې په ماتوو، خټکیان په ماتوو. دغه زنانه زموږ دي په کورونو کې ده، او د مور په شکل کې، د خور په شکل کې، د ورېندارې په شکل کې. دا ښځه چې ته بوړه کېږې، ناجایزه استعمالوې، نو ته مه کوه. د پاکستان حکومته، د افغانستان حکومته، دغه بزګران، دغه زمینداران ګرد عمر دغه تریاک فصلونه کې تیور علاقه تیور ختم کوي. ته ډېر غټ ظالم یې. مه کوه. هغه خلک ته سزا ورکړه کوم چې د دې څخه نشهیي مواد جوړوي. الله وایي ومن ثمرات، بعضې د میوو نه هغه څه دي؟ نخیل خرماوي دي، رنګارنګ خرماوي. ای ظالمانو، تی د دې څخه او شراب جوړوئ. والعناب، رنګارنګ انګور دي، دا تی د دې څخه شراب، هغه شراب والا ونیسه سزا ورکړه. تتخذون، چې تاسو جوړوئ منه د دغه خرماو څخه، د تریاکو څخه، د دغه اوربوشو څخه،
د دا بنګو څخه سکرن او د نشې سامان ورزقن دا رزق حسنت بهتر ان فی ذلک بشک په دې بیان کې لآیت یو عبرت دی لقوم هغه قوم لره یعقلون چې پوهېږي چې کم خلک عقل والا وي هغه به د دې څخه عقل څخه کار اخلي مه کوه حکومته اے برای نام شیخ الاسلام تو شیخ الاسلام نہیں تو شیخ الحدیث نہیں تو شیخ القرآن نہیں ستا و مخت مرد اللہ کتاب نہ دی لري خلق دی په کفر اخته کړي دي خلق دی په شرک اخته کړي خلق دی په ظلم اخته کړي دي اے حکومت د ګلستان آلته وګوره یو مسلمان بل وژني هغه حمید زیدی هغه غبیزی وژني غبیزی چې دی حمید زی وژني کاکړ پلانی وژني ترین چې دی اوسیګی وژني دا ټول ظلمونه دي دا زموږ د ملایانو د وجې دي کاشکې زما په اختیار وای ما به دا ټوله دا رقم کړي وای لکه ایوانان ما به دوی په کورونو کې جیل کړي وای تړلي مې وای دا حکومت نه دی دا ظالم دی دا ملایان نه دي دا د نس بندگان دي الله دې واسه توفیق راکړي چې دا قرآن باندې عمل وکړو دا حکومت ته خواست کوو دغه تاریاک چې دي دا جایز کارونه دي ای ظالمانو هغه خلک ونیسي چې هغه د نشې مواد جوړوي و آخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین